وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. پنځمه سپاره سورة النساء آیت نمبر 83. په دې آیت مبارک کې د منافقانو یو بل بد خوی، بد خصلت یا بل قباحت، بل بدی ذکر کوي. دغه بد خصلت او بد خوی څه شی؟ بے تحقیقه خبره خورول، یو خبرې پوره معلومات ورته نه وي، پوره ځان نه وي پوه کړی، حقیقت نه وي معلوم کړی، تحقیق نه وي کړی چې آیا دا کار داسې ده یا نه ده. بس غوږونو ته چې سره ورسېدو نور تحقیق نشته، بس بل ته یې وایي. د دې ربط مخکې سره دا ده، 81 نمبر آیت کې ذکر شوی وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ. منافقانو ښکاره به دا خبرې کولې چې زمون کار اطاعت کول دي، اسې په خولې او په ظاهره دا خبرې کولې، نور اطاعت نه کولو، بے تحقیق خبرې به خورولې. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې دې آیت مطلب دا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام با کله د جهاد د پاره یو ټولګه یو سریا او بایلې غلا دیو جهاد د پاره، نو د هغه ټولګي او د هغه سریه څه خبر به چراغه یا د فتح یا د شکست. نو دی منافقینو غوګونو ته بچ داس یو خبر راغی چې پیغمبر علی السلام چې کوم مجاهدین استولیو د جهاد د پاره، نو کوچا به اسی خبر راوړو چې راغی خپلته کې مغلوب شو، شکست یې وخړو، کافر په غالب شوی، دې ځکه بدای پروپاګاندا شروع کې او خبره خورول تراشه کنه پوی نه، هغه پلان کې او پلان کې چې استولیو هغه خو هغه سمې بوسړې په واړول، اخو یو هغه رګر کړي دي دا سیکل چې لره ته ورکا، اخو خو برابر کو ما د تنوي چې دا پیغمبر مړه دا په حق نه دا خلک مړوي، نو نور بهم پکې درو خبره پکې شاملې کی، د خلکو د بدګمانه کول د پاره، د بدځونه کول د پاره د اسلام نه، او په نبی علیہ السلام به خلک بدګمانه کول د دې خبره. اوس دا تحقیق نه کولو چې دا خبر رښتیا ده که دروغ دي. التفتح صحابه حاصل کړي دا یا شکست شوه ده، غنایم حاصل کړي دي یا څوک شهیدان شوی دي، دا تحقیق دا حقیقت دا نه معلومولو، دا تحقیق نه کولو، صبر نه کولو چې ورګه سم پته ولګي چې رښتیا څه چل شوی ده. بس په خبر راتلو سره به چې کم دنو دیغه نشر اشاعت شروع کو، خلکو کې بیغه خوراواله، کله امن خبره وراغه، د خوشحالي خبره بوا، د فتح خبره بوا، د مسلمانانو د غلبې خبره بوا، هغه کې به چل ولکو، خلکو ته به غام کوله، خو هغه کې به د څه کول چې لنډي بوچي به خلکو ته کوله، کمه به شی به پاغه کېم کول چې دا خلک متاثر نشي د اسلام نه، او یا دا مسلمانان
چې هغه برتلو دی به دومره دروغ او کیسې پکې خورې کړي وي چې دی په دې خوشحالۍ پوه نشي. نو دې لپاره بغیر تحقیق خبرې دا به منافقینو خورولې، دا عادت او دا خوی د منافقینو ده، بغیر تحقیق خبره خورول بل ته رسول. نن سبا موجوده دور کې الله دې معافیو کې مونږ ټول په دې مرض اخته یو. بس که معمولی غونتی او پلان کې دنو خبر نه الکه تو سره ډزو کې وي، تو سره پمو کې وي، تا ته یوي چې د سیمې وکل پلان کې دي دا چلو کو هغه سره به دا وکل دو وته دا وکو پلان کې ته وتشتي دو پلان کې وته ودري دو. دې دروغو کیسه ناس پکور کې په کمبل کې دا او د موکی کیسه بیانوي تو سره وي خچاوي درتا چا خبره کوله بس ای چاوي کیسه ده. هغه مونږ یو ملګر د فواد دی والد سره وای دا خلک هغه خبرې کوي چې به وته تاسو دیو کې چې دا څه دلیل دی د خبرې به یی ډاکسن کې خبره کیده. زه خار دتلم او ډاکسن کې خلک ناس تو بل ډاکسن کې خبره کیده دا به د دې دلیل وي. مشرق اخبار او دی دا خبرې چاوي کور کې یا خزو نتورک تیز وي غي نه اوریدلی وي. نو به تحقیق خبره خورول دا د منافقانو خوی ده. مسلم شریف روایت کې رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کفا بالمرء کذبا، یو روایت کې رضی او اسمن ايحدث بكل ما سمع، دیو سړی دی دروغجن والد پارا دا کافی ده چې دا هر سنی سنای خبره بل تر رسوي. بس دا سړی مطلب د دروغجن کیدو د پاره دا کافی ده، دا دروغجن ده دا سړی هر خبره چې د وخت تر ورسیده اچانه واوري دا بس دا به پاغي جنگو کوي. نه نه دا دام دسه الکه دی الله بند دومره فټینګ ویلاړي. نو دیو سړی دروغجن کیدو د پاره دا کافی ده چې دا هر د اوریدو والا خبره سنی سنای خبره د چاوي والا خبره د ډاکسن والا خبره دا بس دارک به بل تکوي خوروي چراشه پلان کوي د دې څه کیسه شوی دی او دا واقع شوی دی. نو اسه په ګناه کې ځان اخته کی شامل کی درو خبره چې کم داغه سکی خوري کی. دا کار په منافقینو کې الله رب العزت ورله پدی خبره باندې زجر او رشنه ورکړي چې دای دا څه کار کول. دغه په مقابله کې الله رب العزت فرمای چې دی منافقینو ته خبر راغو او دای به دا خورولو نو د دې په زیاده پکاروا چې پیغمبر علی السلام لاړوي هغه نه تپوس کړي وي زکه د وحی زمانہ وا پیغمبر ته وحی کیدا دغه شانتی که خبر راتلو د جنگ د امیر دی طرف نه خو پیغمبر علی السلام ته پیغام راستو چې یاره جی مونږ ته شکست شو یا فتح وشو یا سر دومره ملګری شهیدان دي دا زخمین دي یا دومره غنیمتونه راغو. نو په کار دا وا چې د پیغمبر علی السلام ته دا خبر رسولې هغه نه تحقیق کړي چې جی عملګری چلاړ دي د غیب په باره کې خود فتح خبر راغلی چې دا رښتیا ده کو نه یره جی د غیب په باره کې هو د شکست خبره چاوکا نو آیا دا خبره رښتیا ده که رښتیا نه ده. دغه شانتی و الی اول الامر، اول الامر نه مراد دې ځکه هغه علما هغه صحابه چې هغه د فقاهت والدی پوی دی او لوی علم والدی لکه مفسرین دې ځکه سمرقندی او یا نور مفسرین خطیب شربینی تفسیر سراج منیر دی وی لکه ابو بکر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی کرم الله وجهه چې دې صحابه ته دا خبره پیش کړي وې ځکه لوی صحابه نو هغه به تحقیقات کړي وې نو دې ته به خبره معلومه شوی چې او دا خبره را رښتیا ده یا دروغ ده یا آیا دا خبره د خورولو قابل ده یا نه ده. نو په کار د چې دې طرف ته څه کړي وې رجوع کړي وې دای ته دا خبره ورګرځولې وې د پیغمبر علی السلام په موجودګۍ کې چې هغه کله حیات دنیوي سره په دنیا کې موجودو
چې دغه نه تاسو کړي یا صحابه کرامو کې چې هغه صحابه چې هغه لوی عالمانو زګه په نفس صحابیت کې خټول برابرو لیکن په علم کې خو بیا فرقو کنه چا پوهه ډیر وا دي چا پوهه لګاوه چاله الله ډیر مهارت ور کړو چاله الله کم مهارت ور کړو علم کې خټول برابر نه یو شانتي نو الله فرمای چې دا څه کار کړي و نو بیا به پوه شوي وي څوک به پوه شوي وي یا به دا منافقین پوه شوي وي چې دغه نه تحقیق کړي و نو پته به ورته حقایق به ورته معلوم شوي وي یا هغه کسان به پوه شوي وي هغه به دا خبره اول الامر به دا خبره معلومه کړي وي چې آیا دا ټیک تک ټیک نه ده دای چې سوې دای ته چې کوم خبر رسیدلی ده هغه به دا معلومه کړي وي تحقیق به کړي وي الله رب العزت فرمایي ک چیرتا د الله فضل نه پتا سو باندې او د الله رحمت نه پتا سو نو تاسو بخا مخا د شیطان تابعداري کړی و د فضل نه مراد آسان ترجمه ده فضل نه مراد قران او د رحمت نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ک الله قران نه نازل کړي او دا پیغمبر الله نه را لېګلې د دوه جن تاسو د شیطان د تابعداري نه د غلط لارو نه د گمراهۍ نه د دې په ذریعه الله بچ کړي کدا نه نو تاسو به د شیطان تابعداري کړي وي الا قليلا مگر لږ کسان د دې باوجودم الله د گمراهۍ نه بچ کړیو لکه بعض کسان داسي وو چې هغه د نبی علیہ السلام د رسالت نه مخکي او د قران د نزول نه مخکم الله د شیطان د تابعداري نه بچ کړیو لکه پاغي کې یو قیس ابن سعیدہ او دغه شانتی دغه مبارک رضی دا عمرو ابن نوفل په مبارک دا زید ابن عمرو ابن نوفل د دې په مبارک رضی وې د جاهلیت په وخت کې دا خبره کړې و وی ترکت اللات والعزى جميعا ترکت اللات والعزى جميعا ما لات او عزى او دا ټول معبودان باطله ما دا ټول پرخي دي دا وخت کې قرآن نو نازل پیغمبر اسلام له د نبوت اعلان هم نو کړي او دایته الله دې سه پوي او دې سمجھ ور کړو چې دې سيزونه د براءت او د بایکاټ اعلان کړو په هغه وخت او دا اعلان په هغه وخت کې کړو ویلا اکلو وزن نخرما هر هغه سیز چې هغه د غیر الله په نوم باندې ذبح کړی شو نظر کړی شي وزد غیر الله ذبیحه وېدا زنخرم چې د غیر الله په نوم لاله شي دای دې هغه د جهالت په وخت کې دا خبرې کړې یاد به شانتي ورقه ابن نوفل هغه چې هغه وخت کې د عیسی علیه السلام په دین باندې انجیل پس روان نو کو زید ابن عمرو ابن نوفل شو یا ورقه ابن نوفل شو یا قیس شو دا نور کسان چې د په جاهلیت په دور کې الله رب العزت بچ ساتلی وو خبرې پوه شو نو دا الا قليلا دا مطلب شو ګورئ دې آیت کې بیا نور ډېر مسائل دي ما خو درته صرف هغه خلاصه د آیت وی دې آیت کې ډېر مسائل دي دې کې ګورئ یو دا مسله معلومه شو چې ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم دې ځکه یو دا مسله معلومه شو چې کم سړی په یو مسله باندې نه پويږي نو هغه دی رجوع کی اهل علم ہوتا استنباط والا ہوتا دې ځکه علماء د قیاس او د استنباط او د اجتهاد مسائل چېړلې دي تفسیر احکام القرآن کې ابو بکر جساس رحمه الله او دغه شان امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې دې کې لیکل دي ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم د استنباط په مسائل کې لیکل دي وای په عامی باندې دا خبره لازمه ده چې دا د سو کې دا عالم ته دی رجوع کوي او د عالم خبره دی منی ځکه امی سره په خپل استنباط نشي کولای قران او حدیث نه بغزان ته څنګه مسائل رو بس دا د هر چا کار خو نه ده امی سره غریب هغه ته حکومت د عربی
یو هم دې فکر وي کسته دی وته وي چې دا آیت ابوي چې او بس استاد جره آیات ویلونه کوم مقوله دی ورته وي او شاته دی ورته وي رواه البخاري ناغای منی غوي بخاری شریف حدیث راته وي اگر په دې څه کوي چې دا حدیث ته دا آیت ته په خبره پوه شي دا مقوله ده دا دی امام قول ده دا دی سلفو کې چې قول ده اگر په دې نه پويږي نو دې وجنا امی سره چې کم دنو هغه په فروعي مسائلو کې ګوره یو منصوصي مسائل دي چې کم کې نص موجود وي د قران صریح حکم پکې موجود وي په هغه کې خود چا تقلید کول نشته هغه کې لکه مطلب یو سړی به د دې وجنه د څه نه وي چې زه الله زکه منم چې امام ابو حنیفه ویلي یاره زه پیغمبرانو باندې زکه ایمان راوړم چې نه دا خبره غلطه ده دې سيزونو کې دغه تقلید نشته او البته چې کم فروعي مسائل دي په خبره پوه شئ دې ځکه د یستنبطونه استنباط ستوي دا وای د نبت نه ده او نبت چې کم دی نو دا هغه ځای ته وای چې په کم ځای کې معمولی دی اوبو آثار وی یا زم وی او ته هغه ځای وکني پاغه کې لاندې سره وځي اوبره وځي نو دا مجتهد چې وی کنه مجتهد چې اجتهاد کوي یا مستنبط چې استنباط کوي دته په یو نص کې په یو آیت کې په یو حدیث کې یو اشاره معلومه شي هغه هر چاته نه معلومیږي دا هغه پسې تحقیق شروع کی لټول شروع کی د قران او د حدیث پرانا کې دغه نه مسائل راوباسي نو دا د هر چا کار نه وي په خبرې پوه شوي نو الله فرمایي وا اذا جاءهم او هر کلا چراغ یعنی راشي دوی تا امر یو کار من الامن دا امن او الخوف یاد یری اضاعوا به خروی دوی هغا ګور منافقینو کې دا کارو کو د امن خبره براغه د فتح خبره براغه یا د خوف خبره براغه یعنی د مغلوب کیدو د شکست خبره براغه دای به بس ډایرک هغه خورول ډایرک به خورول بل ته نور ته به کسی شروع کی چې پلان کې دي دا چلو کوئی دا چلو یا امن او خوف بعض علماء د دینا د حلال او د حرام مسائل اغم ته مراد کړی دي امور شرعیه ته مراد کړی دي په خبره پوه شئ چې دی منافقینو ته خبره د حلال او د حرام راشي تحقیق نه کوي درز ور کوي ځان نه پوي په کاردار چې پیغمبر ته یا علماء نه ځان په کړو چې دا کار حلال ده کو حرام ده د دې استعمال ټیک ټیک نه ده دا کاروبار کول صحیح دي که صحیح نه دي دا سیس خوړل صحیح دي که صحیح نه دي په خبره پوه شئ بغیر د دې تحقیق هم داسې کوي نو کو هغه خبر ته مراد شي کو د حلال او د حرام دواړه صحیح دي نو الله فرمای ولو ردوه الى الرسول یو کچره یعنی رد کړي وي دوی دا خبره یعنی ګرځولې وي دوی دا خبره الى الرسول رسول طرف تا و الى اول الامر او اول الامر نه مراد سوق دي اول العلم والفقه پوی والا د علم والا اول الامر نه مراد دي ځکه حاکمان نه دي ځکه چې پیغمبر موجود دی نو به نور حاکمان ته ضرورت شته نه منهم د دوینا یعنی په دې صحابو کې چې کم اول الامر دي یعنی منهم بعض د دوینا ځکه ټول خو یو شانت نه دي په علم کې کم چې صاحب الرای کسان دي کم د علم والا کسان دي چې هغه ته ګرځولې وي نو څه چل بشوي وي لعلمه الذين خامخ په شوي بو هغه کسان ګور دې کې دوه خبرې دي یستنبطونه چې معلومه کړي وه هغه منهم د دوینا یو خو هغه خلق به پوي شویو کوم خلکو ته چې دای خبر را سوري هغه به تحقیق کړي وي هغه ته به پته لګیدلې وي چې دا خبر رښتیا ده یا غلطه ده یا مطلب دا د حلال او د حرام مسله څنګه ده ای په کې تحقیق کړي وي یا به د فتح او د شکست خبره معلومه کړي وي یا لعلمه الذين يستنبطونه منهم و مطلب دا ده چې خامخ معلومه کړي به هغه کسانو یعنی هغه منافقینو کوم منافقینو چې د دې په باره کې تپوسونه کول چې تپوس کړي وي د پیغمبر نه یا د علم والونا نو به ورته پته لګیدلې وي چې دا د فتح خبر یا د شکست خبر دا ټیک ته یا غلط تا دواړه مطلب کې دي
ولولا فضل الله او کچر نوې فضل دا الله تعالی یعنی کچر قران نوې علیکم یعنی الله قران نوې نازل کړي نو کچر فضل نوې دا الله تعالی پتا سو باندې ورحمته او رحمت ده یعنی پیغمبر علی السلام الله نوې مبعوث کړي هغه ته نبوت نوې ور کړي لتبعتم الشیطان خامخا تاسو با تابعداري کړي و د شیطان الا قليلا مگر لګو یعنی غو د شیطان د تابعداري نه بچو لکه مخکې درته ما اسکه سان ذکر کو الله دې موږ ته توفیق راکړي. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم.